أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ مائدہ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 12 آیات نمبر 89 8-9 یو آیات بویلے کیږي. د آیات نه ماقبل سره ربط او مناسبت دا دی چې دې نه مخکې آیات کې تیر شو الله جل جلاله یې تاسو طیبات شیزونه چې دی نو هغه مه حراموئ. نو په هغې کې موږ ویلو یو طیب شیز حلال شیز چې نو هغه په انسان باندې د قسم په وجه باندې هم حرامېږي. نو اوس ځکه د آیات کې چې نو هغه بیا د قسم ذکر دی. الله رب العزت فرمایي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ننه سی تاسو الله تعالی په عبس قسمونو باندې ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان لیکن نسی تاسو الله پاک په هغه باندې چې کم تاسو په ښه اراده کړي. دا مضمون یو پیر سورۃ بقره کې چې نو هغه تیر شوی دی خو وخت کافي وشول نو دغه وجه نه دوباره چې نو هغه تکرار کوم. قسم نو قسم چې نو هغه د خبرې د مضبوطۍ او د هغې د تاکید دپاره چې نو هغه راوړلی کېږي. بیا قسم په څه باندې خوړلی شي؟ نو قسم د الله جل جلاله په نوم باندې او د الله پاک په صفت باندې د الله پاک په نوم باندې او د الله د صفاتو نه په یو صفت باندې چې کله قسم وخوړلی شي نو دا به قسم وي. د دې نه ما سوا که څوک وایي چې زما د کعبې قسم وي زما د ته رسول الله باندې قسمی یا چې نو هغه دغه شان زما د ستا د سر قسمی یا چې نو هغه بعضوی زما د نو هغه سر ستا د پیو قسمی وغیره ذالکم نو دا ټول ناجیز او حرام دي. حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمای مفهوم دا دی من حلف بغیر الله فقد اشرک بالله چا چې د الله په غیر باندې یعنی غیر الله باندې چا چې نو هغه قسم وخوړو دې سړی د الله سره شریک چې نو هغه جوړ کوم. بیا حضرات لیکلي که چېرته د غیر الله له داسې تعظیم ورکړو لکه څنګه چې د الله رب العزت چې نو هغه تعظیم حق دی نو بیا خو واقعي دا کفر شو او که دغه نه یې ورکړی نو ګناه کبیره دی. دویم قسم چې نو هغه قرآن باندې چې کم قسم وخوړلی شي لکه نن سبا اکثر خلک وایي زما د قرآن وایي نو زما د قرآن وایي دا قسم دی او که نه دی دې کې اختلاف نه خو د راجح قول مطابق د فقهاو سره نو هغه د راجح قول دی چې چا قرآن وویلو نو دا هم قسم دی ځکه قرآن دا د الله جل جلاله صفت د الله پاک کلام دی. نو که چا ووایي چې زما د قرآن وایي نو دا قسم چې نو هغه واقع شولو دې نه به نو هغه قسم کېږي. البته یو خبره چې نو هغه د یاد ساتئ که خیال مو کړی یو زنګ په عرف کې او بیا خاص کر د ښځو د عادت دی دوی بل نه قسم ورکوي ستا د قسم وایي دا کار وکړه ستا د قسم وایي دا کار مه کوه دا قسم نه دی ځکه قسم چې نو هغه انسان په خپله خوري د بل په قسم ورکولو سره قسم چې نو هغه نه منعقد کېږي نو دغه قسم نه دی. بیا د قسم 3 قسمه دی. یو ته ویلی کېږي یمین لغوه دویم ته ویلی کېږي یمین غموس او دریم ته ویلی کېږي یمین مناقده. یمین لغوه 2 تعریفونه حضراتو کړي دي. عام چې نو هغه دا کم 2 تعریفونه دا چې نو ذخیره کې هم او توضیح القرآن چې نو هغې کې هم ذکر کړي دي. نو یو د هغه دا دی چې چا تکیه کلام وي که خیال مو کړی بعضې کسانو چې نو هغه اکثر دا قسم دی هر خبره باندې دی وایي قسم دی یا چې نو هغه بعضې کسان تاسو ګورئ کابلیان هم دا چل ډېر کوي یا چې زموږ څوک اکثر د سعودي او دې کې پاتې شي یا دا شي نو د هغوی موږ سره څه خبره کوي والله نو دا چې نو هغه تکیه کلام په طور باندې چې کم خوړلی کېږي دا یمین لغوه دی دا عدد ختمول چې نو هغه په کار دی البته په دې باندې څه نشته.
دویم تعریف چې نو هغه د یمین لغوه صاحب د هدایم کړی دی او دغه شانته چې نو معرف القرآن کې هم کړی دی او خازن وغیره د نور تفاسیر هغه هم کړی دی. هغه چې د یمین لغوه هغه ته ویل کېږي چې یو سړی په ماضي کې د یو کار باندې د هغې په کېدو یا په نه کېدو قسم وخوري، خو ده ته دا خبره دی وایي چې زما د قسم یې دا پلانکې کار شوی دی او د ده یقین هم دی چې دا شوی، حالن کې هغه کار نه وي شوی، نو دې ته ویلی کېږي یمین لغوه. ځکه د ده کامل یقین کامل چې دی نو هغه اعتماد د دغې کار په کېدو باندې خو هغه خلاف واقع وشي، هغه شانتې نه وي شوی او د ده نه یېري دی به قسم وخوري، نو دا یمین لغوه دی. او دویم چې دی نو یمین غموس دی. یمین غموس دا د غمس نه دی او غمس ویلی کېږي چې دی نو غوپې خوړلو ته، نو یمین غموس ته هم د دې وجې نه یمین غموس ویلی کېږي چې د دې په وجه د انسان په دروغ کې یا چې دی نو هغه په دغې په بدل باندې بدله په جهنم کې چې نو هغه غوپه ورکولی شي. اوس یمین غموس ته ویلی کېږي، نو یمین غموس قسم غموس دې ته ویلی کېږي چې په تیره زمانه کې یو کار شوی او دی د هغې په نه کېدو باندې قسم وخوري او دته خپه دی چې دا کار شوی دی او دی وایي چې دا کار نه دی شوی، په هغې باندې قسم وخوري. خو په دې کې او په لغوه کې دقه لږ فرق دی چې هلته د کامل یقین دی چې دا کار دقه شانتې واقع هم داسې دی او دلته پته درته ده چې دا کار داسې نه دی، دی د هغې په خلاف باندې قسم وخوري. که هغه کار شوی دی قسم وخوري چې دا کار نه دی شوی، او که هغه کار نه وي شوی او دی قسم وخوري چې دغه کار شوی یا ما کړی دی او د پته هم وي چې دا دغه خلاف واقع زه قسم خورم، نو دې ته ویلی کېږي یمین غموسو. په دې باندې زموږ د احنافو په نسبت دنیا کې کفاره پې نشته، البته ګناهګار دی توبه استغفار به کوي، توبه استغفار یې ونه کړو نو جهنم کې به وله غوفه ضرور چې نو هغه ورکولی کېږي، ځکه د الله د نوم چې نو هغه یې هتک وکړو، بې ځایه ځای چې نو الله نوم استعمال کو. دریم هغه یمین منعقده دی. یمین منعقده قسم منعقده هغې ته ویلی کېږي چې آینده دور کې استقبال کې مستقبل زمانه کې یو سړی چې نو په یو شي باندې قسم وخوري. لکه اوس مثال په طور کې یو سړی قسم وخورو چې سبا به زه چې نو هغه دا کار کوم او بیا چې نو هغه دغه کار ونه کړلو دی حانې شولو، اوس په دې سړي باندې دنیا په اعتبار سره کفاره ده، دی به د دغې قسم چې نو هغه کفاره ادا کوي. یا د یو کار ته چې نو قسم وخورو چې زما د قسم یې زه به دا کار نه کومه او بیا یې آینده دور کې هغه کار وکړلو، نو بیا به دی چې نو آینده د دور کې قسم یې خوړلو، نو چې کله هغه کار وکړو دی حانې شولو، چې کله حانې شو نو دی به اوس په دغې قسم کفاره چې نو هغه ادا کوي. دی درې قسمونه دي، د درې واړو قسمونه چې نو هغه دغه حکم دی. اوس د چې نو هغه قسم بعضې صورت کې قسم چې نو هغه به ماتول د هغې واجب دي او بعضې وخت کې د دغې قسم پاسداري ساتل چې دی نو هغه واجب دی او بعضې صورت کې به دی هسې د هغې حفاظت کوي، خو که چېرته دی حانې شو نو آشان ګناه نه دی. لکه مثال په طور کې اوس یو سړی چې دی نو هغه قسم وخوړو چې زما د قسم یې زه به خپل مور پلار سره ښه سلوک نه کوم، نو د مور پلار سره ښه سلوک دته کولو چې نو هغه شریعت حکم کړی دی، یا چې نو زه به قطع تعلق کوم یا داسې یو نیکی کار ته قسم وخوړلو، نو دی به اوس فلفور ډایرکټ به خپل دغه قسم چې نو هغه ماتی او د دغه چې کله قسم مات کو د دې قسم به کفاره ادا کوي. دویم چې نو هغه یو قسم د ګناه کار ته چې دی نو هغه یې خوړو چې زما د قسم مثال په طور کې زه به سرګټ نسکم، دی به اوس د دغې خپل قسم حد الامکان پاسداري کوي، ځکه سرګټ څکل چې نو هغه هسې هم مکروه تحریمي دی، ګناه دی، نو چې بیا د نو ګناه کار د قسم وخوړو د دې پاسداري نوره هم ساتل پکار دي، دا لازم دی په ده باندې. او یو هسې یو خبره کې معامله کې چې نو هغې قسم وخوړو نو د هغې به هم حتی الامکان حفاظت کوي، ځکه الله وایي واحفظوا ایمانکم، تاسو د خپل قسمونو چې نو هغه څه کوئ خیال ساتئ، د دې بیا چې قسم دې وخوړو نو بیا به د دغې قسم پاسداري کوي چې دا دنه مات نشي حانس نشي. قسم باندې کفاره چې دی نو هغې څه ده او کفاره کله راځي، نو د قسم کفاره قرآن کې الله جل جلاله په دې آیت کې سورة مائده آیت نمبر 89 کې په خپله ذکر کړي، فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام 3 ایام. څلور شیزونه الله رب العزت ذکر کړي دي، د ټولو نه وړاندې
اطعام 10 مساکین، لس مسکینانو لچنه نو هغه خوراک ورکول. وز دلته یا ساتي دلته لفظ اطعام دی، عربی گرامر متعلق راځي باب افعال نه ده، بل لچنه نو په بل باندې خوراک کول یا خوراک ورکول. د مسلې باندې د لکټ شانته فیچیده ده، په دې کې اکثر خلک چې هغه خطا کیږي، په دې لږ ځان پوهه کوي. دلته لفظ اطعام دی، خوراک ورکول ته هم ویل کیږي او په چا خوراک کول هم دې دواړو ته ویل کیږي. لکه مثال په تور کې اوس یو سړی چې نو ډوډۍ کې خو دا اخره دې ته اطعام ویل کیږي. یو سړی چې نو هغه اوړه وغیره چې نو چې اورجی وغیره دای اغست او دای ولا ورکړل، دې ته هم اطعام ویل کیږي. نو اړمبني صورت کې په چا باندې خوراک کول، لس مسکینانو ته به دی بیا 2 ټیمه چې دی نو هغه خوراک ورکوي. نو که دی په خوراک کوي نو که د لس مسکینان له وس غرمۍ چې دی نو لس مسکینان یو قسم ول، او ماښام بیا لس مسکینانو له چې دی نو هغه د هغې نه علاوه هغه نه ول نور لی ورکړل، د کفاره نه ده ادا شوي. ولې دی به لس مسکینانو له خوراک ورکوي، هغې لس له ده ور نه کړه، یو ټیم یو لس له ورکړه، بل ټیم بل لس له ورکوله. دغه یو ټیم چې کم لس له ورکړي هم دی له به چې دی نو هغه 2 ټیمه خوراک ورکوي. یوه دویم اوس چې دی نو هغه ماسپښین یې ول ورکړه، بیا به ول ماښام هم ورکوي. ماسپښین یې دوله، ماښام چې دی نو هغې بیا ور نه کړه، بیا به سبا ماسپښین چې دی نو هغه ول ورکوله، نو بیا به دا ادا کېږي. خو که نور لی ورکړه بیا نه کېږي. دویم چې دی نو هغه دا ده که خوراک وله دی په ډوډۍ وغیره دا چې نو هغه ظاهري صورت کې نه د هغې پیسې ورکوي یا د غشیز ورکوي، اوړه وغیره دا چې نو هغه ناپخ کړی ورکوي، نو بیا په دغه کې چې نو یو کفاره څنګه چې فطرانه د هغه شانتې به ورکوي. 2 کیلو چې نو هغه اوړه غنم یا د هغې قیمت دا به لس مسکینان چې نو هغه ورکوي، چې لس مسکینان له دا ورکړل د کفاره ده شوه. خو که چېرته د لس کسانو د مسکینانو د دوی د اوړه یا د دغې په قیمت پیسې د یو مسکین له ورکوي، بیا یې کفاره ادا نه شوله. دا به په لس کسانو باندې چې نو هغه به تقسیموي، که یو کس له ورکړه نو بیا دا کفاره چې نو هغه ادا دا نه شوله. نو یو دا شولو. دویم او کسوتهم، الله رب العزت وایي چې نو هغه که لس مسکینان له 2 ټیمه خوراک نه نو بیا به وله جامې ورکوي. دریم او تحریر رقبتین، یا که دغه نه نو بیا به چې نو غلام ازادوي. نن سبا خو د دې تصور نشته، ځکه دا د جهاد سره تعلق ساتي، چې جهاد وي نو بیا به چې نو وینځي غلامان هم راځي. څلورم الله وایي فمن لم یجد، که دا اړمبني 3 واړه صورتونه نه ول، د چا چې نو د ډوډۍ طاقت هم نه کېدلو، د جامې ورکولو طاقت هم نه ولو، د غلام طاقت هم نه ولو، نو بیا به د دغې نه وروستو فصیام 3 ایام، بیا به د دې نه وروسته 3 روژې چې نو هغه دی به پرله پسې نیسي، چې 3 روژې پرله پسې ونیولې شولې، د ده د قسم چې نو کفاره ادا شوله. اوس که تاسو خیال کړی اکثر څوک تپوس وکړي نو زموږ د هر سړي سره په جب کې فتوا پرته وي، قسم مې خوړل دا کفاره څه دی به د بس 3 روژې ونیسه، ما اورېدلي نه 3 روژې نه دي، لاول خوراک دی، بیا جامه ده، بیا د هغې طاقت نه غلام دی. که دغه نه اخرنی چې نو هغه آپشن ستا سره بیا دغه دی چې تو به 3 روژې نیسې او هغه به هم پرله پسې نیسې، ډایرکټ نو هغه به د خپل طرف نه فتوا دا نه ورکوي، نو بیا وروسته چې نو هغه 3 روژې دي. نو دغه شولم. کفاره چې نو هغه به کله ادا کېږي، نو د کفارې متعلق چې نو الله رب العزت وایي ذالک کفارة ایمانکم اذا حلفتم، کله چې تاسو قسم وخوړلو په دغه قسم کې چې نو هغه حانش شولی، نو د دې نه وروسته به بیا چې نو هغه کفاره ادا کړي. که چېرته چې نو قسم د حانس کېدلو نه مخکې، د قسم حانس معنی قسم ماتولو نه مخکې کفاره ادا کړه، نو دا کفاره نه ادا کېږي. لاول به حانس کېږي، قسم به ماتي، بیا به د قسم د ماتېدو نه وروسته به نو هغه بیا کفاره ادا کوي. که د قسم د ماتېدو نه مخکې کفاره ادا کړه، دا کفاره ادا نه شوله، بیا به دوباره چې نو هغه چې کله قسم مات کو نو کفاره به کوي. ځکه ټول مونځ نو هغه څه کېږي مخکې وخت داخلېږي، وروسته مونځ کېږي. روژه مخکې نو روژې ورځ راځي، وروسته روژه کېږي. دغه شان دا کفاره ده، مخکې به حانس کېږي، وروسته به د هغې نه بیا کفاره. البته اخرنۍ مسله دا ورسره یاد ساتئ، د کفارې د دې استعمال د دې نه په خپله کولی شي، نه چې نو هغه په څه باندې د ده په اصول او فروع باندې کېږي. د دې مستحق هغه څوک دی چې کم سړی د زکات مستحقي،
چې د کم سړی د زکات مستحق هغه سړی له کفاره ورکولی شي، کم سړی د زکات نه مستحق هغه له کفاره وکړه، بیا هم کفاره چې دی نو هغه ادا نه ده. د دې مصرف او د زکات مصرف چې دی نو هغه یو دی. واحفظوا ایمانکم، الله د خپل قسمونو حفاظت کوي. دوه ترجمه کړي، یو د چې قسم دې وخوړو نو بیا که دغه قسم حتی الامکان د دې پاسداري کوه، او دویم واحفظوا ایمانکم خپل قسمونه کم کوي. په هر خبره باندې چې نه هغه قسم مخوري، معمولی خبره باندې قسم مخوري. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. لا يؤاخذكم الله ننسي تاسو الله پاک باللغو پابسو لغو فی ایمانکم بقسم نستاسو کی، ولكن يؤاخذكم لیکن نسي تاسو بما په هغه قسم عقدتم الایمان چې تاسو په اراده کړی د قسم خوړلو. فکفاره پس داغه کفاره اطعام چې نو هغه خوراک ورکول نه 10 مساکین لس مسکینانو ته، من اوسط ما تطعمون درمیانه د هغه درجه چې کم تاسو خورئ تاسو خوروي اهلیکم په خپل کور والا، او کسوتهم یا دوی ته جامې ورکول دي، او تحریر رقبتین یا آزادول د یو غلام دی. فمن لم یجد پس څوک چې بیا نه مومي فصیام 3 ایام نو روژې دې ونیسي 3 ورځې. ذلک کفارة دا کفاره د ایمانکم ستاسو د قسمونو اذا حلفتم کله چې تاسو قسم اخورئ. واحفظوا حفاظت کوئ ایمانکم د خپل قسمونو. کذالک د قشان یبین الله بیانی الله پاک لکم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه لعلکم د پاره د دې چې تاسو تشکرون شکر کوئ.